اولاد دې سم ډیر ښه د یو بچی نوم یې زلنبور دی. زلنبور چې دی دا مولوي صاحب په دې بازارونو کې ګرځي، د شیطان جنډه ورسره وي او دا بدلي چې دي دې کې خوږوالی پیدا کوي او پردۍ ښځه چې را روانه وي نو ستا سترګې وراړئ، تجارانو باندې قسمونه کوي، دا قسم وکړه دا وکړه دا وکړه، کارخانو والا باندې دوکې کوي، ټول کار یې د دې بازار سره خطرناک سړی زلنبور. نو چې کله بازار ته ځئ نو دا دعا وایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. درې کرته وایي ښه، بیا به د دې زلنبور به د شیطان نه به مو الله ساتي. یو بل بچی دی د هغې نوم بطر دی او یو کتاب کې ما لیدلی دی هغې کې نوم لیکلی ثبر بالثا. دا مولوي صاحب مصائبو کې مړو ته چرته مړی وشي دا ځان رسوي، نو چې د چا مړی شوی که نه نو هغه باندې کیني، نو هغه بیا مخ ته څپېړې ورکوي او ګریوان شکوي، دیوال سره سر جنګوي او چغې وایي الله مو دې وساتي. کله الله ته خبرې بیا کوي، کله دین ته کنځا کوي، کله اسلام ته کوي. نو دا کار د دې بطر او د صبر دی، دا ډېر خطرناک دی. که تاسو وایئ چې د دې شیطان نه مو الله خلاص کړي نو چې کله درته مصیبت پیښیږي نو داسې وایئ ښه: انا لله و انا الیه راجعون. درې کرته وایئ، مخکې او وروستو ترېنه درود شریف وایئ، نو الله به مو ساتي ښه. یو بل شیطان دی د هغې نوم دی اعور. د اعور دوه کاره دي ښه، یو خلکو باندې ریا کوي، الله مو دې وساتي، او دویم خلکو باندې زنا کوي. د زنا والا شیطان دی او د ریا والا شیطان دی اعور. کوایې چې خدای پاک مو د ریا نه وساتي، لا حول ولا قوة الا بالله وایې درې کنته هر عمل چې کوئ دا وایې ښه، بیا مو الله د ریا نه ساتي. څلورم د ده یو بچی دی مسوتي نوم دی، د هغه دا کار دی چې دا د دروغو خبرونه را جمع کوي، اخبار او خلکو ته یې ورغورځوي، نو یو خبره رښتیا او لس سره دروغ یو ځای کوي. نو چې هره خبره مو واورېده خلکو ته یې مه کوئ، اول د هغې تحقیق کوئ. د دې وجه نه دا خبرونه چې دي دا زما نه یي خوښ. ما ته یو سړي وي خبرونه اورېدل څنګه دي، ما ورته وی خبرونه اورېدل څنګه دي، دا د اورېدونکي پورې کار لري. که اورېدونکی یې داسې و چې صاحب د طاقت و، صاحب د سلطنت و، قوت ورسره و، مال ورسره و، موټر ورسره دی، زړه کې یو درد شته او د خبرونو کې واورېده چې د میپر نه لاندې موټر جنګېدلی او خلک زخمیان دي، نو چې خبر شو دی به فورا موټر سټارټ کوي او ورمنډه به کوي او د هغه مسلمانانو امداد به کوي. نو کوي نه کو دی ګنهګار دی، ځکه خبرونه خو ده ته حاصل شو که. او یو هغه سړی چې د هغه وس نشته، مال نه لري، موټر نه لري، مال نه لري، نو دی په دې خبرونو څه کوي؟ نو که دی خبر شي او که خبر نشي نو بې ځایه کار دی، ځکه که خبر شي نو فایده هغه سړي ته نه رسېږي، او که خبر نشي نو ده ته نقصان نه دی. نو داسې خبرونه اورېدل بیا عبس کار دی. دې فایده څه ده؟ ولې ذکر نه کوې، درود شریف ولې نه وایې؟ نو خبرونه اورېدل د هغه سړي دپاره صحیح دي او د ثواب کار دی چې څوک مسلمانانو سره امداد کوي او بیچاره او مظلومانو امداد کوي او ورځي حاجات یې پوره کوي. د برادو وخت نیولی او امریکا کې دا قضا امریکې کې دا چلو شو نو ته پیسو کې ورتلی شي، هلکه په فلاني ځای کې دا چلو شو نو شتا واورېده نو ته به څه وکړې؟ هېڅ نشي کولی.
نو خبرونو خو هغه څوک اوري چې هغه سره فوج مولوي صاحب هغه سره طاقتي نو زه د هغه چې خبر شي نو د هغې علاج به کوي او چې یو سړی غریب دی او مزدور کاره دی او رادوی غوږ ته نیولی دی زما په نظر د ده دماغو کې فرق دی دې خبرونو اورېدلو فایده څه ده هېڅ فایده پکې نشته کتاب ولې نه ګورې مسلې ولې نه اورې په هغې به عمل کوې نو که خبرونه دې واورېده نو خو عمل پرې نه شي کولی غوږونه ستړي کېدل نو دا د دې دغه کار دی ها مسود کار دی پنځم نمبر د شیطان یو بچی دی داسم نوم دی د دې داسم دا کار دی چې دا په کورونو کې کله چې انسان کور ته داخل شي که نه او په خپلو بچیو سلام ونه کي السلام علیکم مسله دا ده چې کور ته لاړ شي سلام وکړي او سلام دې ونه کو او د الله نوم دې په وخت داخلېدلو کې یاد نه کو نو داسم شیطان ستا نه مخکې منډه کي نو چې منډه کي که نه نو د دا کار دی چې که ته خوراک کوې نو دی د سره خوراک کوي نو کتغ به دې زر ختمېږي ډوډۍ به دې زر ختمېږي ځکه بل سړی د سره لګیا دی او که چیکاک کوې نو دی د سره دا کار او ستا او د ښځې په منځ کې بیا اختلاف جوړی نو دا د دې ښځې په دې دواړو سترګو منځ کې کښېني او تا ورته وښایي چې یې ښځې سړی خو دې راغی ګوره دی په دې بازار کې راتېرېده نو دته مالټې او دا مڼې او دا شیونه نه ښکارېده چې دا تش لاس راغی تازه خورګي ولې نه راوړي او ګورې وچ ولې هم راچولی تا سره یې نه لګېږي داسې معلومیږي دا چې بله ښځه یې خوښه شوې ده نو بل واده کوي نو چې د ښځې زړه د سړي نه ښه تور کي که نه نو بیا رامنډه کې د سړي په سترګو کښېني ورته یې وګورئ دا د ښځه ده دا خیرن کالي اغوستي دي او ګوره پرون چې د پیالې راوړې وې دوو نه خو کونډه ماته ده که نه هغه دی او ګوره سار دا لکان د دې بشترو نه پورته شوي او اوس هم مقصې پرتې دي غونډه یې نه او ګوره دا کالي نه دي دا کاسې وغیره دی لا انځلي هم نه دي ښځه داسې کور یې هم نه دی جارو کړی او ګوره دا وچولی راچولی تا سره یې نه لګېږي مریضه نه ده هسې سر تړلی دی نو د سړي هم زړه تور کړي نو په منځ کې اختلاف راشي که را نشي دا مولوي صاحب دا ټول کار د داسې نه دی دا زموږ ملګري وایي ما باندې چا تعویض کړی دی او په خدای به شي او په تا به شي او تعویض وکړو تعویضګرو هم بلاګانې دي او 50,000 روپۍ تې والي نو چې تې ویلي خود دماغ ښه شي ځکه چې روپۍ ته لاړې نو دا تعویض نه وي دا ته کور ته ځې سلام نه کوې که نه او کور ته ځې د الله نوم نه یادی نو څه چل به کوې داسې به وایې ښه کور ته چې ځې وایې اعوذ بالله من داسمن اعوذ بالله من داسمن اعوذ بالله من داسمن بیا به هم کور د مشکل نه خلاصي یو شپږم بچی دی د هغې نوم ولحان دی ولحان د اودسونو والا سره کاري څوک اودس کوي که نه هغه سره ناست یو دا ځای وچ پاتې شو دا ځای وچ پاتې شو او غریب لګیا یو وینځي او نه ختمیږي شکونه ولا پیدا کوي نو چې دا صورت د تفیق شه درې کرت اعوذ بالله وایي او چپ طرف ته لاړې تو کوئ وم نمبر یو بچی دی د هغې نوم خنزب دی خنزب د منځ کوونکو سره کاري څوک منځ کوي که نه نو هغه سره دا دومره رکاته دې وکړو دومره دې وکړو او ګوره دا رکو دې ونه کړو سجده دې ونه کړو دا چل د دا کار رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د منځ کې حضور نه برابرېده توجه دې نه برابرېده او شیطان غلطولی نو چپ طرف ته په دې منځ کې درې کرته لاړې تو کې اعوذ بالله به ووایه نو د دې مریضۍ نه به خلاص شي دا دی نو دا د دا اولادي او که کتاب غواړئ کتاب درته ښیم هغه بیا ووایه نو مې دی تلبیس ابلیس دا ټولې خبرې درته کوم خو نه ختمېږي کتاب به درته وښیم تلبیس ابلیس به ځان ته واغی نو هغې کې د شیطان
شیطانانو د بچیو نمونه دي او د هغوی کارونه دي او بیان پکې د دې دی چې دا څنګه دوکه کوي، علما څنګه غلطوي، زاهدان څنګه غلطوي، دا د هغې ټولو بیان دی. راځئ